السلام علیکم ټول وروڼو ته د محسن نجیب طرف نه سلام وي. امید کوم چې تاسو به خو خدای نه دعا کوم چې مو مرګلي دي خدای په خپل زمان کې لره عزتمن وروڼو تاسو په موبایل سکرین باندې ایوا نه خوشګوار واقعیا کسوي چې کوم واقعیا پرون په بجوړې جنسه کې شي و اول خو مو دغه چې کوم واقعیا د پر زور مزامات کو او بیا خپل حکمان نه په زور د مطالبه کو اپیل کو چې چوکا د کیس کې ملوث وي هغوی زر کیفر کردار ته ورسوي. ویلې وروڼو تاسو ته پاتې دی چې دغې واقعې کې ډېر زیات معصوم بچي علما کرام همداسې نوره ډېر مثال ځوانان بوډاګان هغه بې ګناهو کې قتل شولو. خدای د هغوی کور والا ته صبر جمیل عطا کړي. واقعي څه ډېره ناخوشګواره واقعه وه. او بل د واقعه څه کومه وشوله د واقعه په دغې عظیمې میاشتې کې وشوله چې هغې کې د حسین مظلوم شهید کربلا مطلب ایام و نوړونو کم از کم ماه محرم چې کومه میاشت دی دغه مطلب تقدس یې ساتلی وای. خو بس د کومو کسان چې کومه ډول مطلب دمکي کوي کوم کسان چې هغه بې ګناه قتل کوي نه دوی نه اسلام سره تعلق شته دی. دوی ایون اسلام خو پرېږده اسلام خو ډېر غټ مذهب دی دوی سره انسانیت سره تعلق نشته دی. ویلي چې دوی بې ګناه ډېر وړه وړه او معصوم بچي چې کوم دی هغه کې بې ګناه شهیدان شول. نو خدای د وکي چې هغوی چې څومره مثال د کسانو کې بې ګناه شهیدان شو هغوی ته د اجر عظیم میلاو کړي. هغه سره سره چې د کوم کسان دي کې ملوث دي خدای د هغوی کیفر کردار ته ورسوي. خدای د هغوی تباه و برباد کړي چې موږ په دغه پاک سرزمین باندې هر وخت مطلب وینو کیل کوي او مثال ډېر زیات کسان شهیدوي او ډېر بې ګناه کسان مړ کوي. نو بس ویډیو اینډ کې به زه خپل آصف علي کې پیش طرف نه بیا دغه کیس او دغه چې کومه واقعه دی هغې پر زور مزامات کوو او حکومت وقت نه دا مطالبه کوو چې دغه کوم کسان دي هغه زر کیفر کردار ته ورسوي. اخري کې به رب ته سوال وکړو چې ربه د موږ کوم پاک سرزمین دی پاکستان هر یوه چپې چپې چې کوم دی هغه ته حفاظت وکړي. مزید داسې واقعات نه د موږ پاک سرزمین محفوظ وساتي. وروڼو ډېره مننه خوشحاله باد اوسئ. ما سید نجیب طرف اجازه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.